پنځم نمبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم پنځم نصیحت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته وکړو خپل خپلوان سره تعلق ساته اگر چې هغه خلک تاسو تعلق نه ساتي تاسو سره جنگ جګړه کړی وي خو ته الله تبارک وتعالى رضا لپاره دا سره تعلق ساته ډېر حدیث مبارکات په حدیث مبارکاو کې ډېر شپو فضایل راغلي دي او هغه شپو فضایلو کې یو دا فضیلت ده چې په دغه شپه باندې الله پاک خپل بندگانو ته مغفرت کوي لکه د اختر شپه ولا دا شان شب بارات ولا مختلف شپې خو په هغه شپو کې بعض خلکو ته الله پاک مغفرت نه کوي بعض کتابونو درې لګلي بعض کتابونو څو خو هغه خلکو کې هغه خلک هم شمارلي چې یو خلکو ته الله پاک په دغه شپه مغفرت نه کوي چې کم کسان د خپل خپلوانو سره تعلق ختمي موږ زمای عزتمندو په ډېرو واړو خبرو د خلکو سره تعلق ختم کړو او سپرې خان مړه ژوندۍ مې سره باندې کړه نه مړی لويرڅو نه ژوندۍ لويرڅو نه دعا لويرڅو زمای عزتمندو تعلق ساته د خلکو سره تعلق ما ختمه واده ترس وای ترور وای مماز وای نور سره خپلوان دغه سره تعلق ساتي کته تعلقي وسنه کوي او شپږم نمبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نصیحت کړه دی حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي وای ماته پیغمبر علیه الصلاه والسلام شپږم نصیحت دا وکړو چې د الله تبارک وتعالى د عرش د خزانو نه یو خزانه لا حول ولا قوه الا بالله وای دا په کثرت سره یا ادمه پرې کده نو ګره د ما عزتمندو د الله پاک د عرش د خزانو نه یو خزانه چې لا حول ولا قوه الا بالله څومره آسان ذکر دی څومره آسان وظیفه ده او زما عزتمندو موږ سره د وظایف لپاره ټایم نشته دی موږ تاسو غټول اورز په فضل خبرو باندې تیر پکار ده موږ قرآن تلاوت بالکل قطعا نه کوو سره ته پته مې چې قرآن تلاوت ما اخیری کله کړه بیا چې کله انسان مړ شي بیا مړی سره قرآن خوشای کړی وي نه مړی سره قرآن وړل یا قرآن خاول باندې د انسان ته هیڅ فائدہ نه ملایږي چې په ژوندۍ کې تلاوت نه کول او په ژوندۍ کې به باندې عمل نه کول نو موږ ځان له یو ټایم ټیبل جوړ کړو زما عزت مندو چې سهار راویښ شي پکار دی چې موږ خپل او زموږ سره د کوم د خپل واړه ماشومان چې هغه جمعه ته تلو قابل چې جمعه ته بوتلې شي جمعه کې تنګول نه کوي نو داسې ماشومان ځان سره جمعه ته راولو او په جمعه کې کینو پرم سبا کې امه ځان سره کینو چې هغه په زړه کې د قران اهمیت د وړوکوالي نه پیدا شي یا ول سپاره ورکا لاس کې علي بدی سپاره چې بس ما سره خالی ناز او عادت جوړ شي مونږ چې کو نه مړه خیر د خوب خرابېږي غاټ وړ کوي وي مونږ به باندې فرض وي اسبای مونږ نه راوي خو مړه پر نه وخت شو به خوب خرابېږي به اثر خوږي څومره نقصان والا خبره زما عزت چې موږ ځوانان سبای منزله مور پلار نه راوچې دی انشاءالله سبای بیا خوب خرابېږي نو کوشش دا وکړو چې ځان لا ټایم ټیبل جوړ کړو سبای مونږ پسې فوران تلاوت او بیا نه پاس کوشش دا وکړو الله پاک دې مالم توفیق راکړي تاسو ټول بیا کوشش دا وکړو چې اشراق پورې کم ناری نه چې جمعات کې سارش او خپل اشراق وکړي او یا نه پاس چې کنده بیا ناشته وکړي کوړه لاړ شي او دا شان دې بیا ځان له ذکر اسکار ټایم ټیبل جوړ کو سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا به کثرت سره وي حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک یو پر سبحان الله وایي او سبحان الله باندې څومره ټایم لګيږي چې خپل په طریقې یې 2 یا 3 سکند په لګيږي سبحان الله بس ختم ولک بمینا سره یې وي دا نه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا نه یو کس مل دلو او صفات شوی الله پاک دې مغفرت نصیب کی لاس کې به تسبیح وي دغه څه وی کول دي خبره وین کول بس یاره غنټه په ټیم په 5 سکند یا په 10 سکند کې غونډه اړولې 100 وړي نو ما ورځ مو ته مجازي ته په یې ته شه باندې ته یې جمع خو ولا جنن درې زره پر ذکر وکړو نو ته خو ذکر نه کوي ته خو چټي لګي الله اوس مغفرت نصیب کړي دا بهر حال تسبیح لاس کړهولم یو خپل ځان له فضیلت چې الله ته په یاد وي بیا خدا واستې ان چې یو پیرا سبحان الله ویلو څومره آسان ټکی سبحان الله نو غونډ اورې 1200 روپے پر 1000 روپے پر په سختې کې تیر کو یخنه کې یا ګرمه کې خاص سختې سره تیر کو ورسره 1200 روپے ملوش څومره ته خوشاله کو
او په دا یو بر سبحان الله ویلو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې وونه لګيږي. او دوه حدیث مبارک دي. یو حدیث مبارک کې راځي و اعلان دي جنت تکړه عربی اصل کاله منډه وهي داغه سیاره ختمه نشي دومره غټه ونه لګيږي. او زما عزت مند د موږ تاسو دماغ کې راځي نه چې دا خبره څنګه موږ دماغ واخلې څنګه ونه وي څومره غټه وي لاندې د څومره سمګه د جنتی ورسیږي. نو یو پر سبحان الله ویلو سره چې کوم دی و دومره ونه په جنت کې موږ تاسو لپاره لګيږي. نو چې وز روزانه 300 پر سبحان الله ویم بیا 300 پر الحمدلله ویم بیا 300 پر الله اکبر یم دا شند لا حول ولا قوه الا بالله ویم درود شریف ویم نو ما پر جنت څومره خپل کېږي. نو کوشش وکړو زما عزت مند ګوره دنیا فانی دنیا د دین او زم سم تاسو هم ته څو نه به کې پاتې کې دیش مونږ تاسو پاتې کې دیش د دنیا کا هر څمرام په منډي او هر څمرام په ځان ستړی کو پاتې کېږي رانه کزه خډر جدادونه جوړ کوم خډر بنگلې جوړ کوم بیا نه پاتې کېږي په کار مې نه راځي. نو کوشش دا وکړو چې آخرت تیار او آخرت پر ځان تیار کو. الله پاک دې مال او تاسو ټول په لګو خبرو دې عمل کړو توفیق نصیب کی.